الرحمن الرحیم د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما اتشتمه روژه ده او د ترناب په کلي کې خلکو روژه هم نیولې ده او اختر هم دی. تاسو به حیران شوي یئ چې په سنگرخان باندې څه چل شوی دی، روژه پې لګېدلې ده، خو نه بالکل په خپل هوش او حواس کې لګیا یم. قدرمنو کتونکو دلته کې د خوشحالۍ یو ماحول جوړ دی. کتونکو دا د خوشحالۍ یو داسې خبر دی که دا زه تاسو سره هم شریک کما نو یقینا چې د ډیرو کتونکو په سترګو کې به د خوشحالۍ نه اوښکې راشي. او دغه خبر دا دی چې په 11 مارچ باندې په دې 13 روژه کې د ترناب د بابکرو په محله کې 15 مړي شوي دي د یوې وړې مسلې له وجې نه. او هغه مسله که تاسو اورېدلې وي د کټ خبره راغلې وه. نو نن په دغه کیس کې روغه ده او دغه 15 کسانو اوس په دغه ځای کې دلته کې چې کوم طرفین دي هغوی به یو بل ته ورغاړې وځي. روغه په دغه کې کېږي، دلته کې ګڼ شمېر خلک راغلي دي. نو ډېر د خوشحالۍ یو خبر دی چې نور دا مسله زیاته نه شوه او دغه پښتانه وروڼه دغه مسلمانان وروڼه د اختر نه یو ورځ یا 2 ورځې مخکې به اوس یو بل ته ترغاړې وځي او د دوی دغه مسله به انشاءالله خدای په خیر باندې حل کړي. موږ به دا ټول مناظر تاسو ته ښایو، موږ سره اوسئ. زه د خپلو ملګرو طرف نه د بخاري شاه، حامد حاجي صاحب، تحسین الله، مقیم باچا، احسان الله، جاوید علمزیب خان د پړانګو، فتح محمد د ډاګې، مجیب خان ایډوکیټ او افضل خان ایډوکیټ، حاجی ابراهیم ایډوکیټ، الطاف خان او اشتیاق خان، حزب الله، منظور، مفتی شہزاد، سنگین خان او مولانا صدرالرشید صاحب، وقار خان، د نورو ګڼو ملګرو ډیره شکریا ادا کوم چې په دې روغه کې هغوی ټولو موږ سره مرسته کړې ده او سعی یې کړې ده او کوشش یې کړی دی. ورسره چې څونه د میډیا ممبران راغلي دي د هغې هم شکریا ادا کوم. ټولو مېلمنو ته هم په خیر راغلي ویم او خاص کر زمونږ اس ایچ او ترناب چې د لومبۍ ورځې نه تر اوسه پورې هغه ډېر په طریقه سره دا معاملات هینډل کړي دي. د ډي اس پي صاحب، د ډي پي او صاحب، د ټول پولیس حضرات شکریا ادا کوم چې هغوی ټولو موږ سره په دې روغه کې ډېره مرسته کړې ده. چونکې زه ستاسو په مخ کې د دې روغې یو 2-3 شرطونه مخکې کوم. دا روغه چې شوې ده زمونږ د ملګرو په سلا مشوره سره د ټولو د څو چې ما نومونه واغشتل او د نور ګڼ ملګرو په سلا سره دا خبره شوې ده چې دې روغه کې به که کم طریق نه څه قسمه پیل وشو 1 کروڑ روپیو په هغه باندې جرمانه وي. د هغه کور به خالي کېږي، کورونه بیا جرګې ته حواله کېږي. او دویمه خبره پکې دا ده که په دې روغه کې کوم ملګرو سره خشته ګل ماما سره یا زلفي سره کم کسان را پاسېدلي دي، تاریخ لتلی دي او تانه تحصیل یې ورسره کړی دی، ټوپک تماچه یې راغشتې ده، هغه ټول په دې کې معاف وي. او په دې کې داسې بعضې ملګري دي چې هغوی د ملک نه بار دي، د هغوی د طرف نه زه فریقینو ته دا وایم چې ذمهواري به په دوی باندې وي. دا ما سره زرداد خان ولاړ دی، د سټي سرکل ډي اس پي دی. دوی دلته کې د سکیورټي لپاره راغلي دي. دوی سره 2-3 خبرې کوم ځکه چې دا تنازعه داسې ده چې 15 مړي شوي دي. نو خلکه یره محسوسوي چې یره څه داسې څه ناخوشګواره واقع رانه شي. نو دوی نه تپوس کوو چې سکیورټي لپاره دوی څه تیاری دی. زرداد خان زموږ کتونکو ته دا ووایئ چې د سکیورټي لپاره څه انتظامات دي ستاسو، څنګه چیک اینډ بیلنس کوئ، د دې خلکو د سکیورټي تاسو څنګه انشور کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سکیورټي خو داسې ده چې زمونږ تقریبا دلته کې 80-90 کسان پورې چې کوم دی نو دا مشتمل دی، پولیس نفري ده. غیر چاپېره چې کوم ځای مونږ دغه ګوانه ګڼو هغه ځای کې مطلب مونږ خپل کسان نفري ودرولې ده او ټایم په ټایم زمونږ خپل پولیس افسران صاحبان چې کوم دي دا په دې باندې ګرځي او چک کوي چې رایلات بیدار ولاړ. انشاءالله دا خبره اتر بني مونږ دې کې چې کومه ده دې کې دا هر قسمه اصلو او اصلي راوړلو پرایویټ خلکو ته حتی چې چاکو قدرې نه پرېږدي دلته دننه. ټیک ډي اس پي صاحب دا چې کوم فریقین دي
نو دوی به څنګه طریقې سره دلته کې راځي؟ دا څه کار دی چې دوی ته موږ خپل نفري چې کومه ده دا موږ دوی ته ورلېږلې ده او اول به یو فریق راځي زموږ د سکیورټي په دغه کې زیر نگرانۍ کې او بیا چې کوم دی نو دویم فریق په آینه یو له 7 منټه پس زموږ د پولیس سکیورټي نگرانۍ کې به راځي. باقاعده موږ خپل ان شاء الله هر قسم سکیورټي هر قسم ذمہ داری ګڼو زموږ کار هم دی دا او صرف دې ته ما دا ریکوست کړو ما وی چې ریکوست نه بلکې اډر مې ورته کړو چې لکه دا زما ذمہواری چې دلته ولاړې ما پرایویټ تماچا ټوپک چاکو کدرې بم نه بالکل ما په خپل ګیټ باندې کسانو درولې دي او مخکې نه مې دا دي یا مشران هم ټول په دې دغه کې ځان سره کړی دي متفق کړی دي چې بھائی دا چیز به بالکل نه پرایویټ ټوپک تماچا دا سړي سره کله سندار مې خودل ته راوړو ضرورت نشته. دا وخت ما سره د ترناب د پولیس سټیشن ای سی چو غفر الله صاحب ولاړ د دوی نه معلومو چې د دوی د سکیورټي حواله سره س تیارې دي س پریپریشن دي داخل کور سره د دې علاقې داخل کدلته چې کوم داخل کړه سوشل ورکرز راځي دلته چې کوم د پولیټیکل لیډرز راځي هغه د دوی سره تعاون کوي کنه کوي. نو غفر الله صاحب کتونکو ته دا وایي چې کوم چې دلته کې د سوشل مشران راځي کوم چې پولیټیکل مشران راځي هغه سره خپل سکیورټي ویني تاسو سره هغه تعاون کوي کنه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ډي سي صاحب د سکیورټي باندې خبرې وکړي خو زه به دا وایم چې کله دا وقوع شو په 10 3 باندې نو چونکې دا وقوع پرش په هغه وخت کې د دې د خولو چې کوم پروګرام د دې قبرستان یو هغه موږ د پرسنټ شو الحمدلله اوس 100% نمبر 110% مطمئن یم او ځکه چې دې ټول خلکو موږ سره باقاعده کې مخکې واده بعیدو کې خبرې اترې شوې مشرانو سره شوې دي هیڅ قسمه اصله وغیره بني ټیک